السلام علیکم ګرانو کتونکو واجد خان یم. ګرانو کتونکو څنګه دوه دریو د مخکې موږ تاسو سره یو ویډیو شیر کړې وه سرکاري اوړو حوالې سره. ماشاءالله الحمدلله په پېښور ښار کې مختلف پوینټونو کې چې کوم دی سرکاري اوړه ملاویږي د غریب عوامو دپاره دا یو لویه خوشخبري ده. دغه ټایم موږ سره راشن کنټرولر پېښور توصیف صاحب ولاړ دی، هغه سره به خبرې کوو. سره اوسئ. ګرانو کتونکو چې څنګه تاسو ته ما وویلی چې آر سی صاحب موږ سره موجود دی، دې سره به خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. توصیف اقبال راشن کنټرولر پېښور. سرتي دا راته لږ ووایئ که نه، ماشاءالله دا خو د صوبایي حکومت ډېر ښه اقدام دی، د خلکو روزګار نشته، غریبي ده، نو دا سوچ څنګه تاسو لره دا داسې ده چې کله پنجاب ګورنمنټ دا په وړو باندې پابندي ولګوله نو دا وړه ورو ورو ګرانېدل، تقریبا 3300 ته دا پروډه رسېدلې وه د 20 kg. نو پروینشل ګورنمنټ دا انیشیټیو واخیستو چې دا وړه ورځ تر ورځه ګرانېږي، عام عوامو ته چې کوم دی نه د دوی اکسس نشته دی، عام عوامو ته د دوی مشکلات دي. نو موږ سره په ګودامونو کې کم غنم پراته وو، نو پروینشل ګورنمنټ هغه غنمو ریلیز پالیسي سټارټ کړی چې دا به موږ د میلونو ته سټارټ کړو، هغې نه چې کوم اوړه جوړېږي عام عوامو ته په رعایتي نرخ باندې هغه میلاو شي. نو پروینشل ګورنمنټ چې کوم دی دا ریلیز پالیسي سټارټ کړه، هغې کې 2500 میټرک ټن چې کوم دی روزانه باندې دا ټول KPK کې دا میلونو ته دا غنم ورکوي، هغې نه چې کوم اوړه جوړېږي هغه تقریبا 76000 بیگز جوړېږي دا 20 kg والا. نو دا به اوورال KPK کې ډسټریبیوټ کېږي. این علاوه پېښور چې کوم دا ډیلی بنیاد باندې کومه کوټه ده هغه 293 میټرک ټن ده، هغې نه تقریبا 10450 بیگ جوړېږي چې دا به روزانه بنیادو باندې موږ پېښور کې تقسیموو انشاءالله. او پېښور کې ټوټل 219 ویسز دي، هغې ویسز کې موږ 725 ډسټریبیوشن پوینټ جوړ کړي دي. په هغې ډسټریبیوشن پوینټ باندې روزانه بنیادو باندې به دا اوړه په 2220 روپۍ باندې تقسیم کېږي. او دا پروینشل ګورنمنټ یو نوی انیشیټیو اخیستی چې د دې اوړو د غنمو تقسیم چې کوم دی دا ICT بیس انټرونشن یو ایپ یې هغه کړی دی چې هغه موبایل هغه باندې دی کنیکټ دی ډایرکټ، چې هغې اکسیسیبلیټي او دا هغه کېږي، هر چا ته به دې پته لګېږي چې دا غنم د کم میل پوزیشن شو، کم میل هغې نه څونه هغه واخیستله او فردر چې کوم دی هغې کم کنزیومر ته دا اوړه ورکړلو، هغې ډیټیل ټول ریکارډ به پروت وي. دې کې ډېر داسې کسان دي چې هغې غریبانانو تعلیم نشته، موبایل ورسره شته، تعلیم یې نشته دی او هغې ته پته هم نشته دی، هغې به څه کوي؟ دا داسې دی چې عام کنزیومر ته خو دا نشته دی، دا د ډیلر دپاره دي که نه. ډیلر چې کوم دی هغه به یې نشته وایي، عام کنزیومر چې کوم دی هغه به صرف خپل شناختي کارت نمبر او موبایل نمبر. زما وینا دا ده لکه ډېرو خلکو له پته نشته دی، دا وایم. نو موږ کوشش کړې دا دی چې په پرنټ میډیا کې، په الکترونیک میډیا کې دا ټول کوریج ورکړو. ستاسو چینل په توسط باندې دا نور چې کوم دي دا ټولو په هغې باندې مختلف چینلو ته موږ دا ویلي دي چې دا کوریج ورکوي چې دا ټول عام پبلک ته دا پته ولګېږي. موږ کوشش دا کړی چې مختلف پوینټ باندې بینر یې ولګوو، کم غټ غټ ډسټریبیوشن پوینټ دی هغو خلکو بینر یې هم لګولي دي. نو انشاءالله هفته نیمه هفته 10 ورځو کې به انشاءالله عام پبلک ته د ټول هغه چې کوم دی کنوی شي. موږ کوشش دا دی. ګرانو کتونکو دا و راشن کنټرولر پېښور. د دې خبرې تاسو اورېدې په پېښور کې بلکې پوره KPK کې مختلف ځایونو کې پوینټونه دي. انشاءالله په دغه ځای کې به د غریب عوامو له دا اوړه ملاویږي.